ټولنه اوله امیر د میډیا حضرات ډېره شکریه ادا کوي. پهلا خبره دا ده چې په 30 تاریخ بروز جمعه پاکستان تحفظ موومنٹ په برېژه د ملک نجیب خان خوجړي په زوی په امیر جلسه پروګرامي مې سره سټوډنټونو دي پاتریا دا او ټول په عوامو ته اپیل کوي چې په داسې دا امیر سره شرکت وکړي. 3 بجے دن بعد امیر کو اپنا مین مسئلہ چې د ټول بانو اقوام بانو دو جاغت رہی چې نن په موقع نه بجلی شته او نه ګیس شته. اول مې په بجلی ته وژړېدم چې بجلی دو ټول باندې په سر واخیستله، تورینه یې ټېل کړل، ټرانسفارمر یې یو دی چې چا ډبل کنیکشن یې کړي وی، تقریبا 80% رضاکارانه طور باندې کېدای شوی، 20% چې پاتې دي هغه بیا یو دی، میټرونه یې یو ځل تقریبا چټي وایي کمرشل ایریانو چې په داسې 95% ریکاوري کېږي او د هغې په وجوده میر بجلی نمی می چې سراسر زیاتوي ده دا د میر سره د بانو عوامې سره او د بانو تجربه سره سراسر زیاتوي ده. میر سے لبنو ڈی سی ته وایي جو ڈی سی صاحب دا وبدا اصلي کرپټو دا تو بدنامي فردرا डी पी ओ डी आई जी صاحब ته مزوي چې اینه تو سے دغه تاثر او د سره خبره وکړه میرا ټولې ریکوري دو کمرشل ایریا ملو 95% میر بیل پرې کوي. اخر کار میر سره دمر ظلم ویل کوي چې میر صاحب عمل 6 بجے د قرآن د تلاوت ملوي د جامع المنظوم ملوي امیر نه بداتا په طریقې په وجه باندې جامع المنظوم نه غرو پېږي قرآن تلاوتی نه غرو پېږي الله پاک تا دغه په قضویه نه وقتا الکار اول میر وبدا ته دا ویي چې په 3 انسان درندر امیر دا ناروا سلوک بند نه کیه انشاءالله چې میر رضی لبنو پساته دا سے بانو تاجر میرانی स्टूडेंटों बनो आवाम दावे टोल ची गई वो मिल वर्ष गाँव ना कई रोड वो बंदाई पाया जाम हुआ कई बुकर तल हुआ कई वहाँ आगा कदम में उगली चिप आशे डीसी से ताबे तकलीफी वो वबड़ा को खपा कैसी ना दामे डीसी से तो यही डीआईजी से तो यही जिन्हें तो से मुज़ाकरात और ज़रा किया कि मिस्र नंद बाद जुल्म बंद को और जो जुल्म बंद न को सबोता डीआईजी से डीपीओ से डिप्टी कमिश्नर से दगे तमीर ले कि बच्चे सबो सो नुकसान आउसी बेवदा टोल नुकसान से मदरी इसीलिए इंतजामिया वो पुवाब रहती वो पे एक्शन बने ढेर मेहरबानी ढेर शुक्रिया. मैं 3 दिन इंतजार करी जब बिजली ठीक नशी बवदे मेरा आखिरी कदम दावी जब बच्चे पर रोटी ना